الرحمن الرحیم. زه خو د خپلو مشرانو د خبرو تسلسل به په دې حوالې سره مخکې بوځم. زما تعلق د یونین کونسل زیم سره دی. زه به تاسو ته رښتیا ووایم چې زموږ بیګا 10 بجې بجلي تللې ده او په سهار له 10 بجې پورې دا را پیدا نه شوله. په دې ملک صاحب خبره چې دا نور په جړه باندې نه کېږي. زموږ قومي وطن پارټي که تاسو په هغې باندې یو نظر واچوئ نو په دې علاقه کې خصوصا او په نورو کې عموما دا بعضې څیزونه لکه بجلي شو یا ګیس شو دا خبرې دومره حد ته نه وي تللې لکه دا نن سبا چې دا حالات جوړ دي. تاسو دې ته وګورئ. یو خو د نوي ډي پي او ته مونږ خوشامدید وایو. مونږ ټولو خلکو دې طرف ته سترګې نیولې دي چې دی به انشاءالله تعالی په دې ډسټرکټ چارسده کې امن راولي. د مخکې ډي پي او خو دا وطن یا زمونږ د علاقه یا د سیمه یا ډسټرکټ په شرمولې او یاره ده ته مو سترګې دې ګوره شیخ ادریس غونته کې هستي لاړله چا هېڅ پته ونه لګېدله او د ده په وخت کې تللی نو بیا خو د امن و امان خبرې دې خدای دې وکړي چې امن په یو وطن کې وي نو هلته خوشحالي وي. هلته دا خبرې بیا نه وي دا مونږ ته نن راغونډ شوي یو او دا روزانه په جاړه باندې او په دې انګولا باندې دا کار هم نه کېږي. خو د ملک صاحب خبره چې زمونږ قومي وطن پارټۍ په دې کې د هېڅ چا نه رستو نه ده. د دې جنډې د لاسه به د دې جنډې د لاندې به انشاءالله تعالی مونږ راپاسو او دا روډونه یا دا بعضې کارونه په دې حوالې سره کوو چې موږ نور تنګ شوي یو. زموږ قوم نور تنګ شوی دی. زموږ غریبانان نور تنګ شوي دي. د ګیس د بجلۍ د هیلث ایجوکیشن ټول معامله د امن و امان دا ټول اساسېدلې ده. نو موږ توقع ساتو د ډیپټي کمشنر د ډي پي او دا نوی چې راغی او زموږ د خاص کر چې ډي سي صاحب په مخکې دا وعدې شوې وې او اوس د هغې امپلیمنټیشن نه کېږي. دا خو یو قسم له هغه پورې خندا ده. نو زموږ همدغه خبرې دي خټک صاحب